अस्सलाम वालेकुम मलगरो द इमरान खान खिलाफ यो नवे प्रोपेगेंडा शुरू केदो वाला दा सिंग च द इमरान खान खिलाफ په 2018 کې یو प्रोपेगेंडा شی ون هغه प्रोपेगेंडा صدا او اوس د عمران خان خلاف بیا کوم प्रोपेगेंडा کیږي اب په دې ویډیو کې تاسو ته ویم د مریم نواز غرور مات شو هغه ډیر زیات غرور کو نو هغه سو غرور اب په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او یو نوې سروې مخه ته راغلی دا د هغه سروې مطابق څومره فیصد خلک په دې راتلونکي الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف لوټ ور کوي او څومره فیصد خلک به PDM له اوټ ورکي دا هم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او حسن نثار موجوده حکومت له یو تجویز ورکړی دی چې څنګه د عمران خان مقبولیت کمی دی شي نه دا څه تجویز دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم دا ټولې خبرې خدای نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ لاول راځو چې د عمران خان خلاف کوم نوې پروپاګاندا دا هغه څه ده خدای نه مخکې تاسو ته دا ویم چې په 2018 کې هم د عمران خان خلاف یو پروپاګاندا شروع شوی و او دې خلکو دا کوشش کو چې یاره عمران خان چې دین اسټابلیشمنت دا غواړي هغه عمران خان په اقتدار کې راولي او د عمران خان شاته د اسټابلیشمنت لاستې نو کوم یو دغه کې وګورو یو خده پورې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شوي هم دي او دا غوي مقصد صرف دو چې یاره دا کم انتخابات دي نه دا متنازعه کی نو اوس یو ځل بیا هغه ګروپ چې دی هغه سرګرم شوی دی او هغوی یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف خلاف پروپاګاندا کوي او هغوی دا وایي چې یاره اوس دا چې کوم عدلیه ده نه هغه د عمران خان سره ده او عدلیه دا غواړي چې عمران خان له دوباره اقتدار ورکړي دوباره د عمران خان په اقتدار کې راشي او مقصد یې اومقه زور دی چې یاره دا کوم راتلونکي انتخابات دي نه دا متنازعه کی او په دې باندې یو سوال یا نشان چې څنګه چې 2018 کې دوی دا الزامات لګولیو بیا RTS هم کېناستو او په هغې کې د RTS کېناستو صرف دا یو مقصد و چې عمران خان زیات سیټونه وانلي نو ګورو چې دا پیرا دوی پر خپل مقصد کې کامیابیږي او کو نه مریم نواز ډېر زیات غرور کو چې زمونږ کم ټیکټ ته نه هغه د ګټې ضمانت دی یعنی چا سره زمونږ ټیکټ وي د مسلم لیگ نواز ټیکټ وي هغه به الیکشن ګټي داغه چانسز زیات دي او هغه بداوي چې په هر یو حلقه کې زمونږ د ټیکټ لپاره شپږ امیدواران دي نو اوس چې کوم د هغه غرور دی نه هغه ختم شو د هغه مین وجه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې ډېر د مسلم لیگ نواز MPs داسې دي چې هغوی خپل ټیکټونه مسلم لیگ نواز ته واپس کړل او چې کوم د ایبټ آباد ضلعي انتظامیه ده ضلعي عهدیداران دي د مسلم لیگ نواز او تحصیل عهدیداران دي د مسلم لیگ نواز نه هغوی خپل اجتماعي استعفې هم مریم نواز ته جمع کړې او هغوی دا وویل چې موږ د مسلم لیگ نواز په ټیکټ باندې په دې راتلونکي الیکشن کې حصه نشو اخیستی نه دې سره د مریم نواز چې کوم غرور هغه مکمل ختم شو او ویل کېږي دا چې د هغې وجه دا ده چې دې ټایم کې په مسلم لیگ نواز کې انتشار دی او ذرایم دا وایي چې مریم نواز په خپله دا غواړي چې یاره شهباز شریف ته نااهله شي او مریم نواز دا کوشش کوي د هغې دا مقصد دی چې شهباز شریف نااهله شي او ماته لار صفا شي نو اوس ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي بل اړخ ته حسن نثار دی یو ډیر ښه صحافي دی یو سینیر صحافي دی هغه موجوده حکومت له یو تجویز ورکړی دی ځکه چې موجوده حکومت ډیر زیات حربې استعمال کړي ډیر زیات منصوبې د عمران خان خلاف جوړ کړي خو د عمران خان چې کوم مقبولیت دی هغه کم نشو نو اوس حسن نثار موجوده حکومت له یو تجویز ورکړی دی او هغه دا تجویز ورکړی دی چې تاسو الیکشنو کې اقتدار چې دی نو هغه عمران خان ته حواله کړي او چې کله کال یو نیم وشي د عمران خان مقبولیت چې دی هغه په خپله کم شي ځکه چې خلک به د هغه نه خفه شي د هغې مین وجه دا ده چې د پاکستان کوم معیشت دی هغه دې ټایم کې ډیر زیات خراب دی او دا معیشت اوس څوک هم نشي کنټرول کولی نو موجوده حکومت سره صرف یو دا لار ده چې د هغې په ذریعه باندې دوی د عمران خان مقبولیت کمولی شي او هغه دا دی چې الیکشن دی وشي او اقتدار د عمران خان ته حواله کړي بل اړخ ته یو نوې سروې مخې ته راغلی ده او د هغې سروې مطابق دا راتلونکي چې کوم انتخابات دي نه دی کې 72% کسان پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکوي او 18% عوامو دا رایه ده چې موږ به PDM او پیپل پارټۍ له اوټ ورکو نو اوس څومره سروې مخې ته راځي نو هغې کې د عمران خان مقبولیت د 70% نه زیاتي او د دې د انتخاباتو نه د تښتېدو او د انتخاباتو نه کولو مین وجه دام ده چې د عمران خان مقبولیت دې ټایم کې ډېر زیات دی خو دا ویډیو ستاسو خوښ شوي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله قیمتي رایې هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان